نو ظلم بیا په جهالت کې د علم په مقابله چې کم سیز جهالت دی، په دې جهالت کې ټولو نه لوی او ګناه هغه ظلم دی. داسې هغه ظلم دی. ظلم لکه ما خپل نن مخې ته یو حدیث مخې ته رالو کوم چې د طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نقل دی چې نبی علیہ السلام ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه مرفوع روایت دی. تاسو ګور اندازه کوئ کنه دې روایت ته ابو هريره رضی الله عنه مرفوع روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایل د یو لمحې ظلم دا د شپېتو کالو ګناهونو نه بدتر دی. د شپېتو کالو د ګناهونو نه دا بدتر. ځکه یو ګناه داسې ده چې د هغې تعلق یعنې څه سره دی؟ د هغې تعلق د الله جل شانه ذات سره دی. یو انسان 60 ساله خپل شراب کباب او نافرمانو کې لګیا دی او یو کس داسې حرکت وکړو چې د هغې تعلق د انسانیت سره دی. هغه د الله نافرمانی ده او انسانیت سره د هغې تعلق دی. ظلم وکړو ظلم نو د دې څه ده 60 سال یو انسان په یو ګناه کې اخته دی، بل طرف ته یو انسان ظلم وکړو او ګړی بر د یو ساعت د ټوله زندګۍ نه د یو ساعت ظلم دا د 60 ساله ګناهونو نه دا بدتر عمل دی. داسې دې د نبی علیہ السلام فرمایل اتقوا الظلم ځان د ظلم نه بچ کې فإن الظلم ظلمات یوم القیامت. ځکه دا د روز د قیامت د تیارو نه دی. ګوره عجیبه حدیث دی بخاری شریف کې دا حدیث دا روایت نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایل ابو هريره رضی الله عنه हाँ बुखारी की दारी वैद थी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई छिपरोस द क़यामत पर अल्लाह पाक द जालिम ने के دا بټول الله پاک مظلوم لور کی داسه یعنی ظالمان شته نیک کارونم کوي داسه د ظالم ټول نیکه دا با الله پاک دا به مظلومانو لور کی داسه چا باندې ظلم شوی او هغه باندې صبر کړی دی او د مظلوم ټول ګناهونه دا پر ورځ د قیامت الله پاک ظالم لور کی داسه دې د وجه فرمایي چې اتقوا الظلم ځان د ظلم نه بچ کې ځکه ظلم دا د ورځ د قیامت د تیارو نه څه ده یعنی یو تیاره ده هغه تیارې ډېرې زیاتې دي د ورځ د قیامت تیارې ډېرې زیاتې دي لکه حدیث پاک را دي هغه د عائشہ رضی الله عنها دا روایت نقل دی چې نبی رسول الله فرمایل من ظلم چا چې په ظلم سره قید شبر من الارض توقه من 7 ارضین یعنی چا چې په ظلم باندې یو لیش زمکه څه کړې وه دا نیولې وه داسې یو لیش زمکه د چا اشاره کړې وه په ظلم باندې داسې نو توقه په ورځ د قیامت به څوک یعنی په دې مرۍ کې به ورته ور واچوي من 7 ارضین دا اووه ځمکې به ورته په دې مرۍ کې ور واچوي داسې دا اووه ځمکې دا په منزله ده په دې مرۍ کې داسې ور اچوي چې دا ورمیږ به ماتوي او ټق به دې نه کوي دا ورمیږ به ماتېږي داسې دا اووه ځمکې ستاسو څه خیال دی نن په سیمټو بوجۍ په سر باندې کېښوم د سټم څه حالت دی دا اووه ځمکې به ورته الله پاک څه کوي دا به ورته په دې مرۍ کې اچوي او د ورمیږ به ماتېږي په ورځ د قیامت چا چې یو لیش ځمکه یعنې څه کړې وه په ظلم سره نیولې ده داسې یو لیش ځمکه په ظلم سره په دې باندې څه کړې وه یعنې قبضه کړې وه الله جل شانه به څه کوي دا نبي علیه السلام هم دا روایت ذکر کړی دی مزید د دې خبرې وضاحت لپاره چې د ورځ د قیامت تیارې ډېرې زیاتې دي ځان د ورځ د قیامت د تیارو نه بچ کړئ هغې کې ټولو نه خطرناکه تیاره چې د هغه د ظلم ده لکه یو لیش ځمکه په ظلم سره نیولې ده دا اووه ځمکې به ورته په دې سر کې اچوي داسې دا ورمیږ به ورله ماتوي نبي علیه السلام فرمیل وي په ورځ د قیامت به یو کس راشي په دې سټ باندې به اوښ ایښي اوښ او یا رسول الله ما بچ کا یا رسول الله ما بچ کا یا رسول الله ما د دې بوج نه بچ کا نبی اسلام ته فرمایل ما دنیا کې خبر در رسول ما دنیا کې څه کړو خبر در رسول دام یو تیار ده
چې چا یو طرف د ځمکه نیولې ده هغه له به دا ورمیږ ورماتوي او وزن څومره دی د یو لیش په مقابله کې وواړه ځمکې داسې اچھا همدغه شانتې په ظلم سره لکه د چا اوښ پټ کړی دی ظلم دی که نه غلا کول څه شی دی د دې خپله خوله باندې ووایي او ظلم څنګه دی داسې سخت ظلم دی که نه د غلا کول یعنی قرآن پاک کې الله پاک چې کله د دې غلاګانو سزاګانې ذکر کوي که نه چې د غلا څه سزا ده داسې نو الله پاک خپله لهجه ډېره سخته ذکر کړې ده داسې ان چا چې غلا وکړه که نه غلا او د باندې ګواهان هم پیش ول او د دې چې کم نصاب دی هغه نصاب تم دغه 10 درهم د هغې نصاب تم دا غلا ورسېده نو دنه به وایي دا لاس دلته کټ کېږي داسې وایي که چرې دا چا نه چې غلا کړې ده هغې معاف هم کېږه نه بیا هم اسلام سره د ده لپاره معاف کېدل نشته حتی تر دې د دې اختیار الله حکومت وقت لم نه دی ورکړی داسې چې دې معاف کړي داسې ولې ظلم دی که نه د چا نه غلا کول دا ظلم دی د چا مال په ناجیزه طریقې سره اخیستل دا ظلم دی د چا مال په ناجیزه طریقې سره خوړل دا ظلم دی اندا ګورې اندلته به تن لاس کټ کی حالان کو ګورې دا انسان څه شي دی ان ګورې ټول دارومدار د په دې لاسونو باندې دی وګوره لاس نشته سي پوچی سوچي لاس په نیولې خپل ضرورت نشي پوره کولی ان دومره د ظلم دومره سخته سزا ده چې الله پاک دا اختیار خپل ځان سره ساتلی دی جانه چې غلا کړی دا هغه تم د اختیار نشته حکومت وقت هم اختیار نشته حتی تر دې په هر حال کې بدن لاس کټ کیږي ولې الله وی ظلم یې کړی دی داسې څه کړی دی ظلم یې کړی دا بوچی سوچی لاسونه نیولي که نه د خلکو مال یې ضایع کړی دی وګورئ د دې نه بیا اوچته سزا چې د هغه د راحسن د قرآن پاک کې الله پاک د راحسن سزا ذکر کوي چې دې به څه کې د راحسن سزا دا ده د قرآن پاک د قانون مطابق انسان په لار کې ناست دی لارې شو کوي او ورسره خلک هم وجني عمومي تاسو ګورئ په دې کراچۍ کې یا زمونږ دلته په دې موټر سایکل باندې راشي 2 کسان بل مخکینی باندې تماچه کېږدي پیسې هم دې نه واخلي او ویم لي داسې یا دې په لاره کې ناست دی خلک وجني او خلکو نه پیسې مخلي اسلام د سزا څه مقرر کړې ده ان دې به چې کله ګرفتار شي نو دې به څه کي دې به په یو چوک کې راځوړن کي داسې دې به په یو بازار کم کې چې رش وي هلته به داسې کلک په د لاسونو نه به وتړي د د خپې او خېټه به لږ شان په چاړه باندې زخمي شي چې دنه دا وینې ځي دا مارغان کارغان دا به راځي په ده باندې به کیني د د بچی روټۍ نه ملاویږي خلک به ورته راځي ګوري به ورته یو ورځ 2 ورځ 3 ورځو کې چې کله دی مړ شو نو بیا به یعنې دی به څه وکړي دی به بر نه رو به یې غورځوي نو مخکې دور کې به یې اوښ پسې وتړلو یا به یې اس پسې وتړلو یا به یې خرو خچرو پسې وتړلو موجوده وخت کې به یې ګاډي پسې وتړي داسې او دارنګه یو طرف ته د مسلمانانو قبرستان نه یو طرف ته یو مردار شان ځای به یو کنده بولو کني په ده باندې نه غسل شته په ده باندې نه جنازه شته او نه په ده باندې لامبول شته کفن شته د یو مردار په شان به یو کندې ته وروغورځوي خورې به پرې ورواړوي ولې د ظلم کړی دی یعنې وګورئ د ظلم د وجې د سره کوم معامله وشوه دا معامله چا سره کېږي خر یا سپی سره یا بل داسې مردار شي هغه سره دا معامله کېږي نه په هغې څوک جنازې کوي څوک کفن لامبل نه بس یو طرف ته ولا کنده وکني او هغې کې وروغورځي خبره ورختمه کړي یعنې مطلب انسان د ظلم کولو د وجې ته د انسانیت د درجې نه هم پورې داسې د انسانیت د درجې نه هم ته پرېوتې چې تا سره د عام انسانانو شانتې معامله ونه شوه حالان که وګورې عام دغه غیر مذهبونو کې هغې هم څه کي هندوان هم یعنې یا خو اوس وځئ داسې یا نور په ځمکه کې څوک یې په ولاړه ښخوي څوک یې همداسې ځمکه کې دفن کړي یا څوک تابوت کې واچي ځمکې د پاسې کړي لیکن ده سره کومه معامله وکړه ده سره د ځناور معامله وکړه انسان د عقل شعور باوجود انسان د ظلم اجازت نشته داسې لیکن ظلم یې وکړو همدغه شانتې سزا الله پاک د مور پلار نه قاتل لم ور کړی ده د مور پلار قاتل دی چونکه الله پاک قرآن پاک کې د خپل عبادت پسې متصل الله پاک یې څه کوي د خپل انسان ته د مور پلار چونکه برای راست الله پاک یې څه دی د انسان خالق دا الله دی د انسان خالق دا الله دی لیکن وګوره سبب یې څوک دی سبب مور پلار دی ان دې انسان د پیدایش سبب دا مور پلار دی الله پاک چې څه دی یعنی په خپل خالق دی او هغه صفت کې چې کم خلق سبب ګرځي مور پلار الله پاک د خپل عبادت بندګۍ نه پس متصل د مور پلار سره د احسان معامله کړی ده د مور پلار سره د احسان ذکر کړی دی مور پلار سره د نیکه حکم الله پاک کړی دی او څه کړی دی تاسو خیال دی کنه الله پاک څه کوي
ووصينا الانسان بالوالدين احسانا. الله وای مونږه انسان ته حکم کړی دی مور پلا سره د احسان. حملته امه کرها ووضعته کرها. بیا متصل وسر الله پاک د مور ذکر کړی دی داسې چې ډېر په تکلیف سره د مور په خېټه کړی وي او ډېر په تکلیف سره سکه دی زیږوي داسې دې د وجه حدیث پاک راځي او صحابي رالو نبی رسول الله ته من ابرو چا سره نه کیوکم نبی رسول الله ته فرمایل امک مور سره دیوکا به ورته ویلی من ابرو هغه نه پس چا سره وکم به ورته ویلی امک مور سره دیوکا به ورته ویلی من ابرو چا سره نه کیوکم وی امک د مور سره دیوکا به ورته ویلی من ابرو بیا چا سره وکم نبی رسول الله ته فرمایل ابا کنو بیا د پلا سره نه کیوکا داسې یعنی درې بیرې چونګې د مور مشقت ډیر دی د مور شفقت ډیر دی د مور رحم ډیر دی نو دې د وجه جنت الله پاک چرته راوړو ها جنت چرته راوړو جنت د الله مهمان خانه ده کنه جنت د الله د قدرتونو نظاره ده کنه جنت عدن الله په خپل لاس پیدا کړی دی جنت عدن الله څخه کړی دی په خپل لاس پیدا کړی دی وګوره الله چې کم خوبصورتی جنت لور کړی دا کم یعنی ذکر الله پاک جنت لور کړی دی کم خصوصیات الله جنت لور کړی دي کم قدرت او کم علامتونو کم نعمتونو چې الله په خپل دسته قدرت باندې پیدا کړی دي په کم کې چې الله پاک د انسان مل مستیا کوي هغه نعمت الله چرته وړو د مور سر لا چې وای جنت د مور په سر کې دی جنت چرته دی د مور په وګو باندې یاد نه کو چې مطلب جنت د مور په دی وګو باندې پروت دی یا د سم یاد نه کړ چې جنت د مور په لاسونو کې دی بلکې کم ځای کې دی جنت د مور په خو کې دی ان دې د وجه ان مطلب دومره سخت سزا شریعت مقرر کړه چې چا په مور پلار کې چې د دې مرتبه او درجه ډېره زیاته وي د ظلم یو کو ظلم یو کو په دې دوانو کې یو قتل کو په دې دوانو کې څه کو یو قتل کو یا دوانه قتل کړل داسې یا پکې یو قتل کو د سزا اسلام دا مقرر کړی دا چې دې کله په دې کې قصاص شي کنه دې په دې کې کله قصاص شي نو په د باندې اومغه شانته معاملې ده کوم معاملې چې د راهزن ده یعنی اگر که مثال کې تو پر سي دي یعنی په دې دوانو کې یو چوندین دي لیکن د په مور پلار دوانه یا په یو کې قتل کو نو د سرم دغه معاملې ده چې دله به نه غسل ورکول کیږي نه بدتا لامبا ورکول کیږي نه بدتا کفن ورکول کیږي نه به د باندې جنازه کیږي بلکې دا انسان به د مردار په شان دي سکیږي کندې ته غورځول کیږي او په د باندې خور ورول کیږي یعنی وګوره د سره معاملې ده څه شي ده د سره معاملې د سپی ده او د سره معاملې د یو مردار ده چې څه کړی وي یعنی د ظلم کو ظلم الله پاک ته یعنی ظلم نه دی خو خدا اسه الله پاک ته ظلم نه دی خو وګوره ډېر داسې مسلې دي الله پاک په دغه سزا انسان له آخرت کې ورکړي دا غي بدله الله انسان له آخرت کې ور کوي لیکن ظلم داسې ان یو داسې مصیبت دی ظلم یو داسې تیاره ده ظلم یو داسې سخت چیز دی چې الله جل شانه ان زیاتر په دنیا کې ظالم له الله دې بدله ور کړی ده داسې لګاو ګوره قرآن پاک الله پاک سزا مقرر کړی ده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل اے مومنانو پتا سو باندې مون قصاص واجب کو قصاص بدله در کې مونږ واجب کړه په وجل شوی کې یعنی قاتل د پر الله و یا ایه الذین آمنو اے مؤمنانو مونږ دا سوکړو مونږ قصاص واجب کو پتا سبانه چې کم کس قتل کړي دی قاتل دی د قتل کې د په دنیا کې یعنی د ګرځېدو حق پاتې نشو د الله د نعمتونو د فائدې چتولو حق پاتې نشو د الله د نورس کو بینه د فائدې چتولو حق پاتې نشو د په دنیا کې د کتو حق پاتې نشو د په دنیا کې د ګرځېدو حق پاتې نشو د په دنیا کې د کېدو حق پاتې نشو یعنی دا ذلیل د ځمکې د دې تن سکه دي ختم کې ان کتب علیکم القصاص پتا سبحان قصاص فرش فی القتل پوجل شو کې قتل کې دا قاتل قتل کې د په دنیا کې د سر حق نشته په دنیا کې دې پاتې شته داس او دې د وجه دومره سخت قانون الله استعمال کو ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما دومره سخت لهجه الله چرته نه استعمال کړي وګوره چاچی او مؤمن قتل کو قصدن مؤمن قتل کو دی بسوی دی با ابد الاباد جهنم کی بھی ابد الاباد جهنم کی بسو کی کافر بھئی ان دے سر معاملہ دا کافرانو شوا چه ابد الاباد بدا انسان سیدھا پا جہنم کی وغضب اللہ اللہ با غصید اللہ غضب بھئی پا دبانے ولعنہو او اللہ پا دل لعنت کردے دے بدا اللہ دا رحمت نلریوی دے بدا اللہ دا کرم فضل نبلریوی اور سوائی وعد له عذابا عظیما بیادے دا پارا سخت عذاب اللہ مقرر کردے داس د جلالین په کال باندې مونږ خپل استاد محترم یو روایت اوریدلو کتل مې نه دی چرته او خپل استاد محترم نه
وی په دنیا کې یو مقتول داغه قاتل لدی مقتول چې کوم ولیانو دی معاف کو اکثر قاتلی گنا هغه بد رحم د وجه یا چرګو د وجه اندی معاف کی داس پرز د قیامت دا مقتول په خپل را پاس او دا خپل قاتل معاف کی لیکن الله وی زبه نه معاف کو مداسه سوچ کوي ان دو ظلم دے ظلم اللہ پاک سے گئی ظلم اللہ پاک ان دا نخوخی ظلم اللہ پاک نہ برداشت کی یعنی مقتول معاف کو دا مقتول وارثان معاف کو لیکن اللہ ہوئی زبینہ معاف کو مداس زبینہ معاف کو ولی دا دی سزا ان دا ډیر زیاته سخت سزا شریعت مقرر کړی ده